بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د MP نیوز خوږو او درنو کتونکو زه شهاب خان یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. قدرمنو کتونکو دا وخت په تحصیل بریکوټ او بریکوټ کې د فضل اکبر خانجي په دیره کې موجود یو، چرته چې د کم چې په شپږشتم تاریخ په بټخیله کې په ظفر پارک کې د باچا خان بابا او ولی خان بابا هغه کلیزه منځلې کېږي. نو د هغې په حواله نن د تحصیل بریکوټ کې څومره هم د عوامي نیشنل پارټۍ مشران ول، د دې نه علاوه د نیشنل یوت ارګنایزیشن چې کوم ورکران او ممبران ول په دغه غونډه کې هغوی خپل شرکت وکړو. دا وخت را سره د ضلع سوات صدر ایوب خان شاړې کوټي دا ولاړ دی، د هغه سر په دغه حواله خبره کوو چې آیا د هغې دپاره دوی څومره هلې ځلې کړي دي او څومره تیاری کړي. السلام علیکم کوټ. مهرباني جي کوټ، دا راته ووایه چې په شپږشتم تاریخ چې کوم په ظفر پارک کې ستاسو ته کلیزه ده، دغه پروګرام دپاره مو څومره تیاریانې کړي دي؟ بالکل جی، دا زمونږ نه ده، زمونږ ستاسو ټولو په شریکه ده، ځکه چې باچا خان بابا د ټول انسانیت خبره کوله او رهبر زمونږ ولی خان چې دی په دې وطن کې ټولو پښتنو خبره کوله. نو د هغې دپاره موږ خپل ټول تحصیلونو اجلاسونه کړي دي. زمونږ د ځوانانو او د پښتون سټوډنټ فیډریشن سبا یو اجلاس دی، د هغې نه بعد زمونږ د کابینې یو اجلاس دی. نو موږ به مسلسل د 40 تاریخه پورې خپل خواري او کوشش کوو چې په سوات کې څونه اکټیویټي چې هغه موږ وکړو او څونه ملګرو ته راپاڅولي او دغې. نو زه چې کوم تحصیلونه ما کړي دي، نن د بریکوټ تحصیل کې زه د تحصیل د صدر په اجره کې ولاړ یم. نو دلته چې کوم اجلاس وشو زمونږ پکې ډېر مشران وو، سپینګیري وو پکې، زمونږ ځوانان او ډېر په ګڼ تعداد یو لویه عظیمه غونډه وشوه درنه پښتنه. نو زما دا باور دی چې موږ په شپږشتم تاریخ خپل پروګرام چې دی هغه کامیاب هم کو او د سوات نه یو ډېر لوی دروند جلوس چې هغه د شمار نه یو سور سیلاب هغه موږ ظفر پارک ته بوزو او د نورو ضلعو نه هم دا ده چې ګڼ شمېر باندې ملګري راوځي سره د سرو ټوپو د سرو جنډو. دا به یو خواسي چیرې سپینو ټوپۍ او سرتو سر به نه راځئ په هغه ورځ چې سره ټوپۍ او سره جنډۍ، ځکه چې دا د قام د آبادۍ زموږ مشرانو د دې وطن د دې خاورې د ازادۍ دپاره جدوجهد کړی دی. موږ په دې پښتونخوا کې د امن دپاره خواري او کوشش کړی دی. موږ دلته کې په دې خپل وخت کې په لنډ تن وخت کې دا ده چې په دې سوات کې تاسو د یونیورسټۍ نه یې، تاسو د های کورټ نه یې، تاسو د ډیمو نه یې، تاسو د پلونه یې نه چې کوم سیلابونو تباه کړي وو، دلته کې د غټ روډونه یې نه. نو دا د عوامي نیشنل پارټۍ چې دی هغه د قام خبره هم کوي او د وطن خبره هم کوي. موږ په سخته کې هم د قام سره ولاړ یو، موږ د سوات د ولس امن هم غواړو، موږ په سوات کې ترقي هم غواړو او موږ خپل راتلونکی نسل چې دی هغه پرامن غواړو او تعلیم یافته غواړو. او د دې جلسې دپاره زما ټولو پښتنو ته دا اپیل دی چې په دې کې شرکت وکړي. په دې کې به زموږ قائد اسفندیار ولی خان چې دی هغه راځي او خطاب به کوي. نو د هغې دپاره موږ اطمینان دی چې د سوات خلک چې دی دا به راوځي د خیره سره او ظفر پارک ډک کوي. ډېره مهرباني. یقینا تاسو چې دا خبره وکړه چې د شپږشتم تاریخ چې کومه برسي ده د دواړه باباګانو کلیزه منځله کېږي، زما دا اندازه ده چې توقع نه بار هم خلک راځي دا ټوله پښتانه، ځکه چې باچا خان بابا او یا ولی خان بابا د ټولو پښتنو دپاره که هغه په دې پارټۍ کې دی او که نه دي، خو هغه خلکو د دې خواري خو دپاره هغه جدوجهد کړی دی، جیل یې تېر کړی دی، قربانۍ ورکړي دي، د دې ازادې مدرسې یو وخت کې خلاصې کړې وي چې د هغه ازاده مدرسې چې اولنۍ سټارټ شوه نو اولنۍ طالب علم یې زموږ ولی خان بابا او غني خان بابا نو هغه دا دواړه خپل بچي پکې داخل کړو او اصل مدرسې په هغه وخت کې هغې ازادې خلاصې کړې وي او خلکو سبق وي. د هغه دواړو مشرانو د هغه باباګانو کلیزه ده، نو دا په ټول پښتون قام پرست ده، که هغه د دې پارټۍ کې دي او که نه دي. خو زما دا تمه ده او توقع ده چې د ظفر پارک به ډېر کم پرېوځي. ملک انډوجن موږ دغه ځای په دې انتخاب کړی دی چې دې له ټولو ضلعې به په جمع راځي او دغه ځای به د خپل شو هغه پاور شو خدا کوي. زما خپل خیال دا دی چې شپږشتم تاریخ که باران یو که ګلۍ یو کار خدا ملک انډوجن به یو سور سیلابي انشاءالله چې تاسو د میډیا رونه او د سوشل میډیا رونه زه تاسو ته ګزارش کوم چې تاسو هغې له ښه کوریج ورکوئ او حقیقت وښیئ دې قام ته وښیئ چې یاره حقیقت دا دی دا قام د دې باباګانو پسې ولاړ دی او موږ نن د هغې په سوچ موږ د خدای پاک د هغه باباګانو چې کومه لار موږ ته ښودلې ده په هغه لار موږ خدای روان کړي. یقینا دا ملک به د ټولو ستونزو نه او د دې مسلو نه وځي چې کوم لار موږ ته هغه باباګانو ښودلې ده. باچا خان بابا د دې قام دپاره لوی تحریک او بیا د ولي خان بابا بیا د هغې که تاسو وګورئ
نو نن چې کومې لکه پښتونخوا نن نوم دی نن صوبایي خودمختاري ده نن چې کومې هغه خبرې چې هغه مشرانو کولې هغه موږ زموږ تېر حکومت کې چې هغه زموږ د پیپل پارټۍ سره الاینس و هغې کې موږ هغه کامیاب شوي وو ګټه مو راوړې ده په 18 ترمیم کې موږ دې صوبې له دومره فنډ راوړي دي چې نن د پي ټي آی ادارونه مزې کوي خو په لګولو نه پوهېږي یو ځای بل ځای ته نه پې یونیورسټي جوړه کړه نه پې کالج جوړ کړو نه پې هسپتال جوړ کړو ځکه چې هغه نالایقه دي پوهېږي نه پیسې ته هم لاړې کله وایي ونې نالي کړي دي او کله څه وایي کله څه وایي کله وایي بلیون ټري او کله وایي څه شی کله څه د هغو سره حساب کتاب نشته که نه هم دغه پیسې دي په اولني کال نه وي په دویم کال چې کله 18 ترمیم پاس شو زموږ د دې بجټ 77% اضافه وکړه او زیات شو نو که هغه پیسې په دې قام لګېدلی وی نن به دا قام بدل هلو ځکه چې په زموږ په وخت کې دهشتګردي وه دهشتګردۍ بعد په 2010 کې بیا سیلاب راغی خونړی سیلاب راغی او دا ملک یې وران کړو دا ټول پلونه یې وړي وو که دا پلونه اوس دې حکومت ته کېدی دي پکې یو نشي جوړولی خو نن د الله فضل دی چې د سرې جنډې د برکته د هغه توتکان نه ونیسه او د کالام پورې ټول برجونه تیار دي خلک پې ځي راځي دا د عوامي نېشنل پارټۍ ګټه وه چې هغې کړې ده داسې ده چې تاسو به لیدلي هم په میډیا باندې هم راځي مونږ د سواد پارټي د سواد د ټولو تحصیلونو دوره وکړله چې ټولو ملګرو ته مونږ دا خبره ورسوله چې په 26 تاریخ په ظفر پارک کې د باچا خان بابا او د ولی خان بابا برسي مانځلی کېږي په هغې کې مونږ ټولو پښتنو ته خصوصا خپل تنظیمونو ته او بیا د سواد ټولو پښتنو ته دا دعوت ورکو چې تاسو په دې کې برسه کې شرکت وکړئ ځکه چې دا هغه درانه پښتانه وو چې هغوی د دې پښتون قام دپاره خپل ژوند چې دی هغه وقف کړی و هغو کوشش دا و چې دا پښتون قوم په اتفاق او په اتحاد شي د دې ستونزې کمې شي د دې مشکلات کم شي د دې دپاره باچا خان بابا ولی خان بابا خپل ژوند وقف کړی و هغو زیات عمر چې دی هغه په جیلونو کې تېر کړی نن د هغوی برسي ده دا په هغو موږ څه احسان نه کوو دا د هغوی یو فرض دی په موږ باندې او انشاءالله د سواد خلک چې دی د تنظیمي خلک دی د پوهان خلک دی دا په دې برسۍ کې چې دی نو په ډېر لوی تعداد سره شرکت کوي دا وخت را سره د تحصیل صدر فضل اکبر خانجي د چا په مشرۍ کې چې نن دا غونډه راجمع شوه او دا غونډه وشوه خانجي دا راته ووایي چې تاسو نن غونډه راجمع کړه ډېرو ورکرانو ممبرانو او عهدهدارانو پکې شرکت وکړو څه ګڼئ چې تاسو په 26 تاریخ چې تاسو کوم دا کومه کلیزه را غونډه کړې ده دغې ته په څه نظر ګورئ او څومره هلې ځلې یاده دغې دپاره کړي زه اول ستاسو ډېر زیات شکریا ده کوم د ایم پی نیوز چې مطلب تاسو راغلي زموږ د غونډې له کوریج ورکو د هغې نه علاوه زه دا غونډه چې کومه موږ په کوم مناسبت راوختې وه دا د په 26 تاریخ په ظفر پارک بټخیله کې د عوامي نیشنل پارټۍ د خپلو مشرانو د ولی خان د باچا خان کلیزه منځي په هغې مناسبت باندې د هغه جلسه به کېږي نو د هغې دپاره د هلو ځلو د هغې د کامیابولو دپاره موږ د خپله غونډه په تحصیل په سطحه وکړه نو زه په دې موقع باندې زه ستاسو په توسط باندې ټول پښتون قام ته خاص کر ځوانانو ته زه دا خواست کوم چې په دې کلیزه کې په بھرپور انداز باندې شرکت وکړي او دا کامیابه کړي او ولې چې د باچا خان د ولی خان زمونږ په پښتون قوم باندې ډېر زیات غټ احسانات دي باچا خان خپل ژوند د پښتون قوم دپاره مطلب دا دی چې ډېر زیات قربانۍ ورکړي دي او د هغو ډېر زیات احسانات دي په پښتون قوم باندې نو مونږ په کار دا دی چې مونږ د هغو د کلیزه چې دا په ښه طریقه باندې ومنځو او هغو ته یو قسم نه خراج تحسین پیش کړو بله دا باچا خان په هغه وخت کې د عدم تشدد فلسفه ورکړې وه چې هغې ته نن سبا ډېر زیات غټ ضرورت دی چې په دنیا کې کم چې تشدد روان دی هغه د باچا خان خپله نظریه خپله کې نو دا دنیا به پر امن طرف ته به لاړه شي او د باچا خان هغه سوچ او فکر هغې له فوقیت ورکول غواړي نو دا قوم به کامیاب کامراني قدرمنو کتونکو دا و فضل اکبر خانجي کوم چې د عوامي نیشنل پارټۍ د تحصیلي بریکوټ صدر دی تاسو د ډیپټي جنرال سیکرټري د شیرشاه خان دا خبرې هم واورېدې د سواد چې کوم صدر دی ایوب خان شاړي دغه خبرې هم واورېدې په 26 تاریخ په ظفر پارک پټخیله کې د ولی خان بابا او د باچا خان بابا برسي منځلې کېږي نو تاسو پکې خپل شرکت لازمي کوئ تر یو بل خپرونې پورې خپل روړ شهاب خان له اجازت ورکوئ د الله په امان